نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله العظيم سورة لقمان يوشتما پارا ابتدائی آیاتون دی سورت تا سورت لقمان وی زکچی پدی صورت کی د لقمان حکیم واقعا او نصیحتنا ذکر کی دا صورت مکی صورت تی د ہجرت نا اوڑان دی نازل شوی دی اعتبار د ترتیب قرآنی سرا یو دیرشتم دی د نازلی دو پر لحاظ سرا اول پنجوستم دی فدی صورت کی سلور رکوعات سلور دیرش آیتون دی مخی صورت سرا ربط او مناسبت دادی چی دا مخی صورت پا آخرہ کی صداقت دا قرآن بیان شو دا دی صورت پا شروع کی صداقت دا قرآن بیانی یا دا مخی صورت پا شروع کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو دا دی صورت پا شروع کی ہم صداقت دا قرآن کریم ذکر کی یا دا مخ کی صورت پا آخرہ کی ذکر دا قیامت شو دا دی صورت پا آخرہ کی ہم ذکر دا قیامت بھی دا دی صورت کی صداقت دا قرآن کریم بیانی کی اللہ جل شانہ دا توحید دلائل عقلیہ بیانی کی دا مومنانو کامیابی بیانی کی لقمان حکیم خپل بچتا نصیحت دا عقیدی دا توحید او دا عنیک اعمالو کی بیا اللہ پاک دا خپل توحید دلائل بیانی الکمالی صفات بیانی اب یاد صورت پا آخرہ کی دا قیامت ذکر رازی صورت اولنے رکو کی صداقت دا قرآن کریم بیانی کی دا قرآن کریم صفات بیانی کی قرآن کریم نے چسوک فید اخلی داغوی ذکر کی گی اور بیاد دغی فید اخستن کو مومنان و صفات بیانی بیاد دغی مومنان و کامیابی بیانی گی اور دا مشرکان و کافران دا قرآن کریم سرا رویہ ذکر کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچکل قرآن بیانو یو مشرکو داغنمو نظر ابن حارس دا دیر مالدار سوداگرو دبا دا فارسنا دا قصو او دا اخبارونو دا واقعاتو فرضیو کتابون روڑل چپاغی کی بعد ایران او دا فارس دا پالوانانو قصیوی نو دبدا دا قصو کتابون مکی مکرمی تروڑل حبیبے چدا نبی علیہ السلام تازتا دا عادیانو ثمودیانو قصی بیانے
او زه تاسو ته د رستم اسپندیار او نور د بادشاهانو د فارس قصې بیانوم او ډمې به ادرولې وي چې هغوی به په دې وخت کې ګانې ویلې شرابو مجلس به لګولې او په خلکو به شرابونه څښل او بیا به خلکو ته وګوري زما مجلس خري که د پیغمبر علیه السلام مجلس خري پیغمبر علیه السلام په مجلس کې تاسو ته منځ او د روژو د ځان د ستړي کولو دعوت دی او زه تاسو ته ستاسو د خوشحالولو مجلس کوم ستاسو دپاره دا مجلس ښه دی که هغه نبي علیه السلام والا مجلس ښه دی د به دا څیزونه د قرآن کریم د مقابلې دپاره راوړل الله جل شانه دا آیت نازل کړل ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لهو الحدیث نا په اتفاق د مفسرینو نگانو بجانو اسباب مراد دی کاغه باجه ده کاغه ډول دی کاغه ګانی دی کاغه رباب دی کاغه ستار دی کاغه دین علاوه د فضل د ناولو او د فضل قصو دا کم اخبارونه او رسالې دي دا ټول په لهو الحدیث کې داخل دي بعضې خلک ځان له ټیم پاسکور د پاره د فرضي قصو ناول یې اخلي چې هغې کې قصې شروع وي دا چلو شو هغه چلو شو روغ کتاب د یوې قصې نه جوړ شي دا ټول د دې آیت کریمه په تفسیر کې راځي مفسرین فرمایي او دا ټول څیزونه په اتفاق د صحابو تابعینو ائمه مجتهدینو سره حرام دي نن موږ مسلمانان رباب منګي ستار ډول تروړې او دین علاوه دا ګانې دا مو مسلمانان لګیاوي په خپل خوشحالو کې دا راولي حالان کې دا حرام دي علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې کوم څیزونه انسان ته دین نه اړوي دا ټول استعمالول حرام دي او بلکې په بعضې وجوهاتو سره دا د کفر اسباب دي نو دا استعمالول بیا کفر کې راځي ګانې بجانې دا د قرآن د مقابلې دپاره کافرانو شروع کړي نن موږ مسلمانان په خپل مجلس کې ګانې بجانې خصوصي راولو بیا چې کله واده وي یا څه خوشحالي وي نو په هغې کې موږ وایي دا ډمکوچې راولي او دا ډمکوچې چې دی نو دا به دغه شي ډبوي او بیا بعضې پکې داسې بې حیا وي چې د ښځو منځ ته ډمکوچې راولي هغه ورته ډول وي ورته ګډېږي داسې بې حیا او بې ناموسه خلک هم دنیا کې شته او تقریبا په خپلو سترګو مې څو پیرې لیدلي دي ډم براولي په خپل کور پیدل نه کي نو ځه ګانې خو خپل ځای باندې شو ګډا په خپل ځای شو خو دا پردی سړی چې د ښځو منځ کې ودرېده او دا ډمې ورته خرچه کې وایي دا څه شی شو دا حیا شوه پښتو شوه که مسلماني شو بعضې بې حیا او بې ناموسه خلک داسې وایي بعضې داسې وي وایي په کور کې چې مونږه کیبل لګولي د مونږ پې خبرونه ګورو
په 24 غنټو کې په نیمه غنټه شل منټه زیات نه زیات خبرونه ګوري بقایا په ټول ټم ته ګوري او موږ په خبرونه ګورو دا خرجات چې په دې کور کې لګېدلي دې کې بګانې راځي فلمونه پکې راځي هر لوبه ګندګي پکې راځي او زموږ مسلمانان نارینه او زنانه بعضې بې حیا ورته یو ځای ناست سړی خو که کېناست خو زه سړی دی هم ګناه کوي او دا ښځو سړي چې یو ځای کښېني دا به کوم ماحول دې کې د رور خور تمیز ختمېږي د مور او د زویو د پلار او د بچو تمیز ختمېږي چې ټول په یو ځای فلم ګوري بیا به دا بچي د دې پلار او د دې مور نه څه حیا وکړي لکه هغه خو سبق زده کړ د دې مردارۍ نه او په دې مردارۍ کې د مسلمان خسور کې ورته ناست دی داسې بېکاره خلک شته اسلام مونږ ته قرآن ښیي او کفر مونږ ته ګانې ښیي مونږ د اسلام هغه څیز نه اخلو او د کفر والا اخلو قرآن مونږ واده کې نشو راغشتی او قرآن کریم باندې په واده کې شرمېږو چې په واده کې ډمتوب راولو نو مونږ په هغې باندې خوشحالېږو او خپل فخر کوو بعضې بېکاره داسې وي د واده کور والا د خپل طرف نه ډمکوچې راولي وایي دا زمونږ خپل دی بس هغې له ما راوستې ښه نو چې ته دونه پهلوان یو ډمکوچې راولي خو نغدې ورکړه واده کور والا سره ښېګړه کښې نغدې ورکړه نو ښېګړه ورسره د نغدو نه کړي او ډمکوچې باندې ښېګړه کړي نو دا خو په حرام باندې ته دا پیسې لګي دا اسراف دی دا ډېر بد اثر کوي اکثر د داسې وادو خوشحالۍ انجام بیا بدي مونږ په خپله کتلی دي یو ځای کې یو سړی ډېر زیات مالدار و د هغه به چې واده نو یوه هفته به یې ډمکوچې راوستل چې په هغه ټول کلي کې به د هغه نه چا خوب نه شو کولی ماښام او پروګرام شروع شو ټوله شپه به درځاره الله مو د حیا پرده نصیب کړي او داسې حال نه دی الله هر مسلمان وساتي ډېر یو بل شان طریقې سره واده به کوو چې سړی مالدار هم وي او داسې پروګرام کې نو خلک بیا هغه ته یې رسوي نه مالدار خلک د شر نه ځان بچ کړي دا هغه پروګرام به دې سړي چې کله یو زوی له واده وکړو ښه درزالې پکې وکړو دویم له وکړو هغې کې هم سم پروګرام وکړو دریم له وکړو هغې کې هم سم خر دجال په ډزم ورپسې لږ وخت بعد د هغه سړي پیغله لور د کور نه چا پسې لاړه د هغې نه بعد د بل زوی وادو د سره د کوره چا دا شپیلي اواز هم نه دی اورېدلی دا ولې تا د په دې پروګرامونو کې د الله نافرماني کوله واده خو تا ته الله پاک یو نعمت مقدر کړ نو ولې دا موقع په دې ګناهونو ضایع کړي دلته چې د جنې وادي په هغې کې هم خلک ګډېږي الله پخوا رواج دا و چې د جنې په وادو نو په هغې کې به ګډا کمه وه جنې کور والا خلک به نه ګډېدل هغوی به مثال لکه لږ غوندې خفګان کوه واده به د هغوی اوس چې د جنې د کور واده و هغوی هم کارډونه چاپ کړي او خلکو ته یې تاسو به راځئ واده لکه نه او خلکو له دعوت ورکوي او په هغې کې هم ګډاګانې کښي نو دا څومره کمزورې حال دی مسلمانان نن صرف دې فضولیاتو ته پاتې شو که د جومات چانده شي د مدرسې چانده شي نو بیا وایي موږ سره پیسې نشته غریبي ده که د ماشومانو په جومات کې څه پیس مس غواړي استاد نو هغې دپاره بیا وایي موږ سره پیسې نشته خو که مثال په کور کې سبا د خردجال ضرورت شي نو بیا ورسره ښې ډېري
بیا ول قرضې هم راخلي بیا پکې دا نه چې نشته وایي دا خو رواج دی خلک به خبرې کوي بیا په واده کې دومره قرضې وکړي چې 2-3 کاله پورې دا قرضونه نه خلاصېږي رواج دومره مونږ مسلمان مجبوره کړي یو چې په پردو قرضونو راخیستلو باندې بیا مونږ نه شرمېږو وجه سوي رواج دی خلک به خبرې کوي نو که سبا مړ شي او په قبر کې پروت وي او د پردي قرض کې الله ګیر کړي نو بیا به هلته څه وایي چې زما رواج دی پردي قرض به تا ته نه معاف کېږي او چې په دې ګناهونو سره تا زویله واده وکړم دا سبا خو تا ته دوا نه کوي او د ده نه کوم بچي پیدا شي نو هغه نیکان خو نه چې تا ته به دواګانې نو الله پاک د آیاتونه په دغه موقع نازل کړل چې د کافر به د قصو او د ګانو بجانو میله لګوله او د قرآن مقابله به کوله معلومه دا شو چې دا ګانې بجانې دا کار د کافرانو دی دا دمتوب دا ګډاګانې دا فلمونه دا ډرامې دا بربنتوب دا هلکان او جنکې یو ځای ګډېدل دا ښځې سر را ببر کې او خرچه کې او ټوپر لکه د خرې وهل دا ټول طریقه د غیر دینه خلکو ده دا د هندوانو طریقه ده دا د مشرکانو د مکې طریقه ده دا ډمې راوستل بعضې خلک ځان ته سم اوچت وایي دا ما د دوی به عادي کړ زه به پلان کې ډمه راولم نو د ډم تعلق به د چا سره د ډمو سره دی په خپله وایي چې لکه زه د زمانې غټ ډم یم زه به پلان کې غټه ډمه راولم صفا وایي چې زه ډم کوچ یم او هغه ډمه ده هغه ځکه راولم او بیا ځان ته اوچت هم ګوري الله بعضې پکې داسې وایي زه به ډم راولم هغه به دلته ګانې وایي نو صفا وایي چې زه ډم یم ډم مې وختې ډم راولم زمونږ یو لږ رشته دار سم غریبانان واده پکې دعوت یې موږ ته هم راکړو د رونو ودونو الحمدلله د الله پاک په ما باندې فضل و ځلا نه ډم ما وایي زه به کور کې ایسار شم واده کې خبر شوم چې دی به خردجه الله ولي او الحمدلله زما د پخوا نه دې سیز سره داسې ډېره نه لګېده دا ډمتوب مې په وخت د سر نه الله پاک بدي کړي ځکه چې موږ شورونه مدرسه کې اول نه حفظ شو بیا تجوید شو د هغې نه بعد بیا علم شو نو ټول وخت مدرسه کې نو دا شي را باندې د پخوا نه طبعا بد لګېد الحمدلله لا نه لو دونه راته وی چې ګوره راشه ډېر کوشش وکړو بس تاسو دا شی کوئ او زما سي طبیعت به سره خراب شي بس مې نه درځم عین پروګرام کې د هغې د خشاک یو غټه برنډه وه او د پټو کورونې خلک ځان ته د جمعې دپاره خشاک جمع کېږي سونه مې سونه ني په هغه برنډه باندې د الله پاک قدرت ته ګوره چا پټاخه ولویشته او هغه برانډې اور واغېست بلا تاوان یې په هغه واده کې وشو خردجال خو لاړو خو دومره تاوان یې وکړو چې سم برابر یې کړو هر چا به ورته ووایي دا ستاسو د دې ډمتوب وجه څومره کسان ورته وایي ما ته چا وایي دا وایي پلاني ولوست مې چې دا دومره نیک سړی دومره ورسره ښه سړی غریبانان دي پیسې به ورکړې ځان له پسې خرچې مرچې کړې نو دې وله ډم راولي چې یو ملګري چاته زه دا له ډم راولم نو ډم سل ورې پیسې راکړه چې کار پې دا د ښېګړه کې د خپل رشته دار سره ستا دا مینه ده چې واده وله غم کې نو ډم ولاول ځان له د دې ډمتوب نه د دې ګډاګانو نه نفرت پیدا کړي که د ډمتوب او د ګډاګانو سره مو مینه وي اخرت به مو بربادي په کم واده کې ډمتوب او ګډاګانې او د فضولیات وي داسې واده کې شرکت مه کوئ په داسې مجلس کې د الله پاک لعنت نازلېږي سم پکې مه کوئ واده خدا نه چې خامخا تو په ګډا کې بعضې خره وایي
وی مړی په جړا ښکاري او واده په ډنګ ډوم د اخره وی ښه انسانان دا نه وي غم د الله پاک د طرف نه دی خوشحالي د الله طرف نه ده په دواړو کې د الله او د پیغمبر طریقې ته کتل پکار ښکلي واده چې وي ښکلي خوشحالي چې وي چې شریعت مطابق وي موږ د بعض افغانان واده کې موږ شرکت وکړو او د واده حال وګورو زړه مو ته دعا وکړي چې خدای پاک خوشحاله کړي دا څومره ښکلې طریقې سره واده او دا بعضې خره وي واده دعوت هم راکړي خو چې هغې کې هغه ډمتوب ووینم که نه زړه مو ورته خیرېږي چې خدای پاک طیب فی کړي داسې کړه خو الحمدلله داسې واده کې زه الله پاک په فضل شرکت نه کوم دلته هم بعضې ودونو کې خلکو چې دا ډمتوب او خرچکې مرچکې واري الحمدلله هغه واده کې ما شرکت نه دی کړی لس پیرې راته ویلې هم نیم راغلی او بعضې ته هم داسې هم کړي چې سټ هم خرچکې او ډمتوب شروع کړي ورته مې ټلیفون هم کړي چې دا پروګرام خو کې ګوره انجام بیا بدي الله بیا وایي دا ګوریات ساتي دا سړی خدای نه پرېږدي خو موقع ورکوي داسې سړی بیا داسې و چې دی بیا د پاسېدو نه یو سړی د دا نه وي چې ما ډمتوب وکړو په ما سم ونه شول الله به دې وایي صبر کوه غټ غټ کافر فرعون ته څومره صبر کړو نو ته خو د هغه څه غټ کافر نه اخو کافر ته مسلمان و ډمکو چې نو صبر کوه الله به دې وایي دا مو چې نه زه ښه سړی یم دا ډمتوب مې وکړو زویله مې واده وکړو پکې مې ښې ګډاګانې او ډمتوب وکړو او ګوره ماته هېڅ تکلیف راغی صبر وکړه دا خو الله تعالی ټیم درکړي دا موږ بیا بیا دې سبق کې وایو چې خدای پاک وایي که دې کافران ته مې د عذاب ټیم مقرر کړی نه وي نه ما به دوی له په وخت د ګناه کې فورا سزا ورکړې خو ټیم مې وله مقرر کړي الله ټیم ورته څه دپاره مقرر کړي پکار دا ده د لور واده دی ښه په خاموشۍ سره د زوی واده دی ښه په خاموشۍ که خامخا ته پکې یو پروګرام کول غواړې د پروګرام طریقه مې اسلام نه زده کړه تنبل پیدا که ماشومان ته ډزې او ماشومان دې ته خوشحالي ماشومان یې ګورې ښه تنبل بداني چې زړې و وړې او ځوانان یې ټول تنبل ډزې او هغوی ورته خرچکې وي او بیا وایي چې مونږ خو ډول نه دی وایي دا خرچکې چې وې دا ولې که تاسو خیال کړي د آخرت چې کله ډېره مسته شي که نه او مالک یې ریړه کې یا ګاډۍ کې اچي نو مالک د پړې نه وړي چې هغه په ټوپونو شي دا چې څوک ګډا کوي دا د دغه خرې په شان ده خره څنګه ګډا کوي تاسو خرې ته چې ته وګورئ ښه که کورونو کې مونې په دې لاره چېرته دی په چلمارو کې کومه خره لږه تمه شي او مست وي که نه تاسو ګورئ دا څنګه ټوپونه وایي نو دا چې څوک ګډا کوي همدغه شان شی دی صرف دا چې د هغې نوم خره دی ورته دی بل نوم بل شی دی ګډاګانې داسې مجلس کې شرکت بالکل مه کوئ که ډېر نږدې مونږ خپل دي ورته ووایي داسې مجلس پې د ګناه دی د الله نه ویرېږئ بیا مونږ به در واده کې شرکت هم وکړو خو د خدای نه ویرېږي خدای به مو تباه کړي بعضې پکې لا دا وایي یاره جي بس څوک نو دا زنانه دي نو خپله پکې چینجي وي نو یادوي زنانه بعضې پکې دا یاره جي بس څوک دا مې د پلان کې ځای نه ترور راغلی ده او خپله دې خرچکو د زنانو ته ناست دي او دا مې ترور راغلی ده نو چې ترور دې راغلی ده نو ترور راته څه چې دې خرچکو دې ګډاګانو د زنانو ته کښېنه دې هم درته ویلي خپله دې ګانې بجانې خوښې دي بانه دې ترور ده او بعضې پکې دا سپین ګیري وي هغوی هم د دې سیس شوقیان دي یو ورځ یو ځای ته لاړم نکاح له چا بوتلم تاسې یو پروګرام شروع دی چې جومات سره خوا کې کور دی خو دا خلک یې بیخي خولې له دوست نو زه هم د الله پاک فضل بس ورغلم دروازه مې وټکوله یو سپین ږیري سړی راله راووته ما هغه سړی نه پېژندم ځکه سړی چې ته جومات ته نه راغلی مونځ اودس والا سړی نو سپین ږیري خو مونځ اودس یې نه پېژند جومات ته تاڼه ښکارېده ما سره خبرې کولې خو دې نه پېژنم چې دا هم د جومات استاد دی او دې نکاح راغلی مې دا دې څه شی جوړ کړی دی وایي کوم شی وایي دا مې دا کور کې دا ته وګوره د خدای بنده دیوال په دیوال د سر جومات دی او ته د جومات خاطر نه کې د خدای نه ویرېږه داسې یاره جي بس څوک دا ښځې دي مې چې ته ورته ناست وې دا ښځې پکې ته پکې وې که څنګه
الحمدلله هغه شی مې په د الله په توفیق سره بند سپینګیری ورته ناست او یادې ښځې نه چې ښځو کو نه ته څه کې به ښځو کې که ته د ښځو په منځ کې کېناستې نو اوس زنانه جوړه شو یا په کور کې که غم راځي نو ګور دا یاد ساتي دا د واده ولا په کور راځي په مېلمنو کم راځي که دا کله کله ګوري واده کې اکسیډنټ سړی پکې مړ شو ښځه پکې مړه شوه ناوې مړه شوه زلمی مړ شو دا دې ډېر د فضولیات وایي الله یې حسات رونیسي اکثریت داسې ډز یوشي واده کې سړی ولګي هغه واده کوم طرف ته لاړ شي خوشحاله نه غم جوړ شي نو دا غانې بجانې داسې مجلسونو کې شرکت کول دا ګناه ده ځکه داسې مجلس قابل لعنت وي تاسو ټول به داسې واده کې داسې پروګرام کې شرکت نه کوئ چې په هغې مجلس کې د الله او د پیغمبر مخالفت وي نو شان نزول د دې آیاتونو دا دی او بیا چې کله د کافرانو وړاندې قرآن کریم لوستلی شي دی ورته شاکه وړي د سره پې عمل نه کوي ایمان پې نه راوړي او ځان داسې کې ته وایي چې غوږونه یې بندې خبره نه اوري لکه نن سبا هم چې چاته سمه خبره کوي نو غوږونه بند کړي او چې د هغه د فایدې خبرې نو که غلط هم وي هغې ته ډېر په توجه ناست او بیا د الله پاک د توحید دلایل ذکر کېږي الله فرمایي ستنې مې اسمان مې پیدا کړی دی دا بغیر د ستنو نه دا ټول اسمان یو الله پاک پیدا کړی او په دې دومره لوی چت کې یوه ستن نشته موږ چې وړوکې غوندې ابادي کوو پکې ستنې لګو پیلرې پکې لرګو د لرګو ستنې پکې لګو څه دپاره چې دا راغورځېږي د الله پاک اسمان ته وګوره بغیر ستنو اسمان پیدا کول دا د یو الله قدرت او بیا اسمان هم داسې چې څومره وخت شو زړیږي نه چې چېرته پکې اوبه راوبېږي موږ مسلمانان چې کله یو کوټه جوړه کړو شپږ کاله لس کاله بعد هغې کې لږې لږې سوړې پیدا شي او بیا خراب شي کلنټر هم جوړ کړو څه وخت بعد هغه خراب شي هغې نه اوبه رابېږي هغه موږ بیا نوي کوو الله پاک چې اسمان جوړ کړی څنګه یې جوړ کړی تر نن پکې هیڅ قسم خرابي نشته او مغه شان دي چې څنګه او دا و اسمان هم په دې طریقه جوړ دي نه پکې ستن شته او نه پکې څه خرابي شته نو دا د چا کار دی د یو الله دا ځمکه چې الله پاک پیدا کړه دا به اول نه خوځېده الله پاک په درانه درانه میخونه د غرونو ووهل چې ځمکه نه خوځېږي څومره غټ غټ غرونه دي په ټوله دنیا کې د آبادۍ نه غرونه اوبه ډېرې دي دا هم الله پیدا کړي تاسو ګورئ غرونه کې مختلف رنګونه وي مختلف قسمونه وي څه د کاڼو وي څه د خاورې وي څه د تور کاڼي وي څه د سپین وي څه د سور وي ناشنا ناشنا دا یو الله پیدا کړي او بیا الله پاک د اسمان نه اوبه نازلې کړي اوبه یو قسم دي ځمکه یو قسم ده لور یو قسم دي او د ځمکې نه پیدا کېدل د بوټو مختلف دي نو دا یو الله پیدا کړي بیا د مشرکانو د شرک تردید الله پاک کې چې دا څیزونه خو ما پیدا کړي دي که نه دا ټول مخلوق پیدا کړي یو الله دی تاسو چې د کومو خدایانو عبادت کوئ ما ته لږ وښایئ ستاسو د خدایانو څه پیدا کړي د دې خدایانو خدا څه شی نه دي پیدا کړي څوک چاته وښایي چې مثال دغه څیز د دې د خدای پیدا کړي دا خو کافران هم مني چې زمونږ دا خدایان څه پیدا کولی نه شي نو الله جل شانو فرمایي الف لام میم الله پیږي په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتنا د کتاب محکم دي هدى ورحمة للمحسنين دا هدایت دی و رحمت دی د نیکانو خلقو د پاره قرآن د رحمت کتاب د هر چا پکې فایده خو فایده دي چې څوک اخلي هغه نیکان خلق قرآن د هر چا د پاره د هدایت کتاب خو چې څوک د هدایت اخلي نو هغه نیکان خلق
اس نیکان سوکت الذین یقیمون الصلاة نیکان خلق کسان دی چغی منزون قائمی نمونس کول دادا نیکی علامه شو ویوتون الزکاة و دی ورکوی زکاة نو زکاة ورکول دا نیکی علامه شو هم بالآخرت هم یوقنون دی پاخرت باندی یقین ساتی داغی دا پارا تیاری کوی اولئک علی هدی من ربهم دا کسان چې دی په دنیا کې په هدایت دي د خپل رب د طرفنا اولئک هم المفلحون دا کسان چې دی هم دی کامیاب دي نن دنیا کې مون کامیاب هغه چاته وي چې هغه سره پیسې ډېری دنیا کې مون نن کامیاب هغه چاته وي چې هغه سره ګاډي خيسته خيسته وي من دنیا کی کامیاب هغه چاته چې غټ نوکری دنیا کې مون کامیاب نه هغه چاته چې دا کور خېستوي بنگلې خېستوي دنیا کې مون کامیاب هغه چاته چې هغه سره د دنیا سہولیات وي خو الله پاک فرمایي چې نه کامیاب دا خلق نه دي الله فرمایي چې کامیاب هغه څوک دي چې هغه دیندار وي اگر کہ دنیا و سرنم بھی خدا کامیاب دے پیغمبر علیہ السلام پر تمام دنیا کی اول نمبر کامیاب دے دنیا ور سرنشتہ صحابہ پر دنیا کی پاول نمبر کامیاب خلق دی خود دنیا ور سرنشتہ پیغمبران ټول اول نمبر کامیاب خلق دی لیکن دنیا ور سرنشتہ معلومه دا شو چې کامیابی دنیا ته نه وي کامیابی دین ته وي نن زموږ د مسلمانانو نظرم د دنیا په کامیابی دي د دین په کامیابی باندې نه دي مونږه چاته خوایو چې هغه سره خېسته ګاډي خېسته مال اسباب دنیا جیداد وي مونږ دا ډېر خسړې دي او کله زمانه لوی ولی الله عالم ولی نبی خو چې دنیا ورسره نه مونږ دا نه پیږي مونږ دا کوم عقل دی دا استاد دی دا مولا دی دا نه پیږي حالانکه دا مولا او عالم او دا دیندار الله وی چې دا پی دی دا کامیاب دی مونږ دا الله کامیاب ته ناکام وایو او د دنیا کامیاب ته چې الله پاک ته ناکام وي مونږ هغه ته کامیاب وایو ومن الناس من يشتري له الحديث بعض د خلقنا وسود چې اخلي دوکا ورکون کی خبري لکه قصې تاسو ته موي چې دی د شاهانو د فارس د قصو کتابونه راوړل نو تاسو لري لکه نظر ابن خالص صدا پاره به راوړل ليضل عن سبيل الله بغير علم د پارا دي چې خلق گمراه کی د الله پاک د لارنا خلق د الله پاک د دین نه لږی په جهالت سره ويتخذها هزوا او دین سي د الله دین لپټو کو باندې د الله دین ته د ټوکو په نظر باندې ګوري د الله دین په ټوکی کوي نن داسې خلق چې غي سره دنیا او دین وسره نه غي دین په ټوکی کوي عالمانو تسپک ګوري طالبانو تسپک ګوري مدرسو جماعتونو تسپک ګوري خپل ګاډو تا خپل کورونو تا د غټ مالدار خلکو مجلسونو ناس ته تاغه ته چت ګوري دا طریقه دا نیکان خلکو نه ده اولئک لهم عذاب مهین دا کسان چې دوی د پاره به عذاب رسوا کوونکي و اذا تتلى عليه آیاتنا او هر کله چې ولستل شي په دې کسبان زمون آیاتنا قران و تولستل شي سمې خبره و تولستل شي د قران او د پیغمبر د سنتو ولا مستكبرا دی وړي شاکون کې کعلم يسمعها زانداس کی لکه کوم کوی چې دالو سوري دل نه دي کان نبی دنه وقرا گویا چې په وګونو کې کونوالي درندوالي فبشر بعذاب الیم پس تزیر ورکه د په دردناک عذاب باندې ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان نور دي او عمل الصالحات نیک عملونه کوي لم د دې پر جنات النعیم جنت د نعمتونو بوي خالدین فیها دوا دیو همیشه په دې جنتونو کې دا مؤمنان نو جنت د مؤمنانو دی جنت د دمانو د پاره ندي چې دم تو کوي
چاغید الله د دین مقابله کی پکانو بجانو سره خرچه کی وی جنت د دین دی جنت د مؤمنانو د پاره دی د نیکانو خلقو د پاره وعد الله حقا دا وعد د الله پاک رښتونی وهو العزيز الحكيم ودا الله پاک غالب او حکمت والا ذات دی خلق السماوات بغیر عمد ترونها الله پیدا کړی د اسمانونو بغیر دستانونو چې تاسو وینئ غیلرا اسمان شتاستن ورته نشته بیستنو اسمان الله پیدا کړی والقى في الارض رواسي او کی خدل پدیزمک باندې دران غرونه انت مید بكم د پارا دی چې د ازمکو نه خوځيږي پتا سو باندې وبث فيها من كل دابه او خواري کوئی پدیزمکه کې هر قسم زنده سر وانزلنا من السماء ماء او نازلو منګ د اسمان طرف نو فانبتنا فيها من كل زوج كريم پس پدې کې ضربونو مونږ هر قسم بوټي عزتمن فیدو والا خلق ته چې فیدو ورکی داسې بوټي مونږ پیدا کړو پدې او باندې هذا خلق الله دا مخلوق د الله پاک دی چې الله پیدا کړی دی فارونی پستا سما تو خیر ما دا خلق الذين من دونه سشي پیدا کړی دي تاسو خدایانو چې سوا د الله نه دي تاسو وې دا زمونږ بوتان دي دا زمونږ مددګاران دي دا زمونږه مشکل خوشا دي دا زمونږ تکلیف لري کوونکی او خایسه پیدا کړی دي اسم ندی پیدا کړی بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان چې نه پکار گمراهی کې دي ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله فمخکې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل بیان شو اوس په دې رکوع کې د الله پاک د توحید دعوت ذکر کی په دې رکوع کې د حضرت لقمان سے نصیحت ذکر کی لقمان حکیم په باره کې راجح قول دا چې دا پیغمبر نو دا بزرګ لقمان بن ناعور بن ناحور بن تارخ دا دو شجره نسب دا د ایوب علیہ السلام خورایو یا د ترورزو عبدالله بن عباس سے فرمایي چې دا یو حبشي غلام او دی ترکان رنگ نه تکتو دو بس کاروبار کو علماء فرمایي چې دی ترکان دیم قول دا چې دی د ګډ چیلو سره ولول او دریم قول دا چې دی درزیو ټیلرو خیاطو سعید ابن المسیب رحمه الله تا یو تور سړی راغی دو ته خپکیږه په دې تور رنگ باندې درې کسان تور رنگ والے انسانان تیر شي خدا غډیر زیات نیکان خلق په دنیا کې تور رنگ والا درې کسان تیر شي دي غډیر نیکان خلق یو حضرت بلال حبشي رضی الله عنه چې دا درنګ لوغنه خطور خدا ډیر نیک سړی تیر شوی دیم حضرت لقمان حکیم سے ہو چې درنګ لوغنه ډیر تور
خو ډېر پوه انسان تیر شوی دی. او دریم مهجع چې دا د عمر فاروق رضی الله عنه آزاد کرده غلام دام ډېر نیک سړی تیر شوی. نو دا درې کسان د رنګ نه تور خو ډېر نیکان خلک تیر شوي دي. نو په تور رنګ باندې به خفه کېږي نه. تور رنګ هم الله پیدا کوي او دا نور رنګونه الله پاک پیدا کوي. دی لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي. دا الله پاک د توحید نصیحت کوي. په دې رکو کې دا ذکر کیږي. یو ځل دی لقمان حکیم ته خپل مولا وي چې دا چیلې ذبح کړه او د دې چیلې حلالولو نه بعد چې په دې کې کم ښایسته ځای دی نو تا هغه راواله. لقمان حکیم دا چیلې چې کله حلاله کړم د هغې نه بعد د دې زړه او د دې ژبه راویستله. زړه او ژبه دا مولا ته راوړه چې دا په چیلې کې ډېر بهتر دی. د هغې نه بعد یې ورته وي چې په دې چیلې کې په ټولو کې بد اندامونه راواله. بیا لړ زړه او ژبه راوړه وایي دا بد هم دی. که ژبه او زړه ښي انسان ښه دی، که ژبه او زړه بدي انسان بد دی. ښه والی بدوالی دواړه د زړه او د ژبې سره تعلق ساتي. زړه دې ښه دی، زړه نه صدق شته، مسلمانی شته، نیک اعمال شته، تصدیق شته، ایمان شته، دا زړه ښه دی. دا پکې نشته دا زړه بد دی. ژبه ښه ده، رښتیا وینا ده، نیکې خبرې دي، ښه اخلاق دي، ښه آداب دي، دا ژبه ښه ده. دروغ وینا ده، بد اخلاق دي، بې ادبي ده، سپکې سپورې دي، کمزوري الفاظ دي، دا ژبه بده ده. نو خم ده بدم ده. الله دې موږ او تاسو ته زمونږ زړونه او زمونږ ژبې ښې کړي. نو لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي. زوی څه نوم دی؟ د زوی د نوم په باره کې علماو درې اقوال ذکر کړي. یو قول دا دی چې د زوی نوم انعم، دویم قول دا دی چې د زوی نوم مشکم، او دریم قول دا دی چې د زوی نوم ماثان. زوی ته نصیحت کوي. اول یې ورته ویل بچي الله سره شرک مه کوه، د شرک په باره کې زوی ته د ښې عقیدې دعوت ورکړه چې شرک مه کوه. د هغې نه بعد بل نصیحت ورته کوو که چېرې نیکي ته کې وړه نیکي د دې اجر به هم الله پاک تا ته درکړي. د الله پاک په کمال علم باندې ته ایمان وساتې. لقمان حکیم خپل زوی ته د عقیدې د توحید نه بعد د والدینو سره د احسان خبره ونه کړه چې مور پلار سره ښېګړه کوي. تفاسیر لیکي لکه تفسیر مسالې لیکي چې د شرم نه ونه کړه چې دا زوی وایي چې په ما د خپل ځان احسان او خدمت یادوي.
نو الله جل شانه ذکر کړ چې موږ دې انسان ته ویلي چې د مور پلار سره به ښېګړه کړي ځکه دې مور ته په ماشوموالي کې اوچت کړي ماشوموالي کې پې درکړي د ډېرې کمزورۍ سره تا سره خوارۍ کړي دي نو د دې مور پلار شکریه ادا کړه او بیا فرمایي که دا مور پلار په تا باندې د ګناه کار کوي نو د مور پلار نافرماني بیا کول تابعداري د باندې په ګناه کې نشته او د لارې د نیکانو خلکو رهنمایي کوه واتبع سبیل من اناب الیه علما فرمایي دا دلیل د تقلید دی د نیکانو خلکو په لاره باندې ځه او د نیکانو خلکو په لاره باندې تلو ته تقلید ویلی شي نو دا دلیل د تقلید واتبع سبیل من اناب الیه سبیل لارې ته وایي نو تابعداري کوه د لارې من د هغه چا اناب الیه ما طرف ته چې راځي ائمه مجتهدین د الله پاک طرف ته توجه کوونکي دي او د هغې لاره د هغې مذهب دي نو د هغې په مذهب باندې چلیدل دا د الله پاک په حکم دي نو دا دلیل د تقلید بیا لقمان حکیم د خپل بچی ته دریم نصیحت کو چې مونځ کوه د نیکۍ حکم کوه د ګناه نه منع کوه او صبر کوه او تکبر مکوا پزمکه باندې په مسته باندې مګرځا په خپل ګرځېدو کې میانه روي کوا خپل आवाज کته ساته چغې موها ځکه چغې بې ځایه وهل دا د زناورو کارو بعضې مسلمانان ناپوهه داسې سمې خبرې هم چې کوي ته به چا سره جنګ دی دا د هغې د आवाज ښه نه دی आवाज کته ساته په دې رکوع کې دغه حالات ذکر کیږي نو فرمایي ولقد آتینا لقمان الحکمت او په تحقیق سره موږ ورکړو لقمان حکیم ته الحکمت پوهه د دین اندازې خبرې اشکر لله چې ته شکر باسه خاص د الله دپاره ومن یشکر چا چې شکر وستو فانما یشکر نفسي یقینا د شکر وست د خپل ځان د پیدې دپاره ومن کفرو چاچه نا شکری کړه فإن الله غنی حمید بس بشک الله پاک بے پروا استایل شوی ذات دی وإذ قال لقمان لابنه تا وقت وی لقمان حکیم سے خپل زیتا او ویعذ دو تنسیت کور یا بنی بچیا لا تشرک بالله شرک مکو په الله باندې دا الله نه علاوه د بل چا نه سمغواړه د اسباب د دایره نه بهر چغه چې وهین आवाज کو یا الله چغه چې وهین داسې موایا چې یا الوی ځوان را مدد شه چغه چې وهین داسې موایا چې یا پیغمبر د خدای ته را مدد شه یا پیرانی پیر سے را مدد شه سوایا الله ته आवाज کوا شرک مکو ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک دی دا غټ جرم دی غټ ظلم دی غټ ګناه ده او سین الانسان بوالديه ام حکم کړی دی انسان ته په بارا د والدینو کې دنه کې حملت امه چوچت کړی دی انسان لرا مور د وانن په کمزورې سرالا وانن د پاسه د بل کمزورې وفصاله فی عامین او د پینا کټ کول د ماشوم اکثر مودا مفتابه قول وکال دي اند دې خبره اشکر لی ولی والدیک من کو کوم کړی د انسان تر دې خبره ته شکر وباسه زمو د مور پلار الی المصیر خاص ما طرف تاسو واپس نه ان جادا کالا ان تشرک بی او کچره تا باندې کوشش کوي د مور پلار چې تشرک کی پما باندې ما دا اصل ليس لك به علم چې تا ته نشته پاغه باندې سپوها
فلا تطعهما پس تابعداري مکو د دې مور پلار وصاحبهما فی الدنیا معروفا او تو وخت روا د مور پلار سره په دنیا کې پنه کې سره په احسان سره مارګتیا کوا د دې پنه کې وتبع سبیل من اناب الی او تتابعداري کوا د لار دا وچا چا رجوع کوي ما طرف ته ثم الی مرجعکم بیا خازما طرف تستاسو واپسیدا فونبئکم بما کنتم تعملون پس به خبرداری درکم تاسو پاملونو باندې یا بنی بچوړي ان انتکم مثقال حبه من خردل کشی یو سیس په اندازي د دانې د شړشم اورې شړشم په شړشم کې چې کوم دا تریخ شړشم وي او په دې غنمو کې نیغ اوچت ولاړی نری بوټي وي د دې دانې وړي وړي وي دې ته خردل وي یو دا شړشم چې داخله کې پانه پخې دا خوږي وي خلک ته ساګونه کوي د دې کې یو یې ته کرم ساګ وي تیلم خواږي پانه خوږي یو عام شړشم نه غداسي چې د بوټو کې ډیر نوچتيږي زړ زړ ګلونه کوي دا غینه خلک تیل وباسي د دې تیلم خواږي خو ساګ ډیر خوږني پانه سموي او دریم دا نری شړشم چې په دې غنمو کې اکثر اوچت ولاړي او د دې دا دانی وړي وړي وي پانی یم نری وي د دې تیلم لپتراخي او ساګم د دې څوک نه پخې دا تاریخي په ټولو کې چې کوم وړي دانی والا دی هغه تخردل نه الله فرمایي چې دغه دانم ما ته په نظر راځي او لقمان حکیم سے دی خپل زوی ته وی که یو سیز په اندازې د دغه شړشم د دانی فتكن فی صخره او شی دغه دانا په ګټه کې او په سماوات یا په اسمانونو کې او په لرد یا په ځمکه کې یاتی به الله بدام را ولی یو نیکی یا یو بدی د اوري شړشم د دانې په برابرې شي او دا په یو ګټه کې پټه پرته یا په اسمانونو کې یا په ځمکه کې الله بدام حاضرې ان الله لطیف خبیر بشک الله پاک باریک بین خبردار ذات دی یا بنی بچو یا قم الصلاة تمنس قائم کا وامر بالمعروف او ته حکم کوا د نیکه ونهى عن المنکر او من کوا د ګناه د کارونو نه واصبر على ما صابك وتصبر کا باز چې ستا ترسیږي ان ذلك من عزم الامور یقینا دا صبر د غټو کارونو نه دی ولا تصاعر خدك للناس وتمال وخبل مغد خلقنا د تکبر د وجنا ولا تمشي في الارض مرحا تمغرزا پزمک کی پمسته سر په تکبر سره ان الله لا يحب كل مختال فخور یقین الله پاک نخوقی هر متکبر او فخر کون کی وقصد في مشيك او تميان روي کوا پر افطار کی وغضض من صوتك او تخکت سات خپل आवाज ان انکر الاصوات صوت الحمير یقینا بد په आवाजونو کې خامخا आवाज د خرد چډېر چغي وي الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض فمخکې رکوع کې د الله جل شانه د توحید دعوت بیان شو اوس په دې رکوع کې بیا د الله پاک د توحید دلایل بیانې په دې رکوع کې د قران کریم د تابعداري حکم کی مشرکان و کافرانو د تقلید مذموم رد کی تقلید مذموم
په ګناه کې د چا مرګتیا کول او تقلید محمود په نیکۍ کې چا پسې تلل. څلور مذهبونه تقلید کوي دا مقلدین دي، خدا د قرآن او سنت په عمل کې هغوی پسې روان دي چې په قرآن سنت باندې عمل کوي نو د علماو مجتهدینو د علم رهنمایي حاصلوي او په هغې عمل کوي. نو څلور مذهبونه دا تقلیدی محمود والدي او د دین علاوه دا کافران چې د خپل غیر دین مشرانو مني دا تقلید مذموم کوي. نو په قرآن کې د تقلید محمود حکم دی او د تقلید مذموم رد موجود دی. تقلید محمود واجب دی او تقلید مذموم دا حرام دی. په یو مذهب باندې چلیدل د غیر مجتهد د پاره دا واجب دی او تقلید محمود غیر مجتهد د پاره پریښودل دا ګناه کبیره ده، مرتکب د دې فاسق او فاجر او گمراه دی. نو چې کوم سړی څلور مذهبونو ته بد ګوري نو دا سړی په خپله باندې گمراه دی. مذاهب حقه دا څلور دي. عقیدتاً د دینو اهل سنت دي او په مسلو کې د دین نومونه د یو بل نه بیل بیل دي. څوک احناف دي، څوک موالک دي، څوک حنابله دي، څوک شوافع دي. نو دا تقلید محمود والوي دا محمود والدي په مخکې رکوع کې د دې تقلید محمود حکم وشو چې دا کوي او په دې رکوع کې د تقلید مذموم رد دي چې کافرانو د خپل غیر دینه مشرانو منل او دا آیت وابیان رالی او د څلور مذهبونو د امامانو د تقلید په تردید کې پیش کړي دا په قرآن باندې دی دروغ وي. ځکه دې کې مشران غیر دینه دي او ائمه مجتهدین هغه دیندارو نو دلیل یو دی او رالی په بل چسپان کې آیت نازل له کافرانو بارکه دي او چسپان کې یې په مجتهدینو په مسلمانانو. دا طریقه د دې اهل باطل الله پاک د تقلید مذموم رد کړي. بل کافرانو چې نبی علیہ السلام ته تکلیف ورکو ایمان به نه راوړو الله پاک نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي. بل نبی علیہ السلام ته الله پاک طریقه د مناظرې خي. مشرکانو سره مناظره کړي ته وایي چې د ازمکه اسمان چا پیدا کړی دي دی په خپل دا تاسو چې دا الله پیدا کړی نو بیا ورته چې تاسو ول ایمان نه راوړئ. بل دا الله پاک صفات غیر متناهی ذکر کی چې پزمکه کې د اونو نه قلمونه جوړ شي او د اوبونه صحیح جوړ شي او په دې قلمونو باندې او په دې صحیح باندې الله پاک صفات لیکل شروع شي. قلمونه او سیاهی به ختم شي لیکن د الله پاک صفات به ختم نشي. نو فرمایي الم تر تاسو نو ګوري ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. الله پاک مسخر کړی دي تاسو د پیدا د پاره عزیزونه چې پاسمانو کې دا چې پزمکه کې دي. اسمانونو کې انور سپوږمۍ ستوري پزمکو کې ساروي او نهرونه وغيرها. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه او پر کړی د الله پاک په نعمت پتا سو باندې کار نعمت او پټ نعمت. ومن الناس وبعض خلقنا من رسول دي يجادل في الله بغير علم چې جګړه کې د الله په باره کې بغیر د علم نه ولا هدى او بغیر د هدایت نه ولا کتاب مبین منیر بغیر د کتاب روخان اسماني کتاب نه. واذا قيل لهم اتبعوا الكل دي تويل تابعداري کی ماذا کتاب انزل الله چلا نازل کړي قالوا بي بل نتبع تابعداري کو ماذا کتاب وجدنا عليه ابانا چې مونږ مندر پاغي باندې خپل پلاران بل نتبع بلکې مونږه تابعداري کو ماذا غدين وجدنا عليه ابانا چې پاغي باندې خپل من کافران مشران بیا مندري. اولو کان شیطان يدعو الى عذاب السعير اگر چې شیطان چې دوی را بلی الى عذاب السعير عذاب د جهنم تا نو چې دې د خپل کافرانو مشرانو تابعداري کې گویا د شیطان تابعداري د شیطان دی بوزي جهنم تا.
ائمه مجتهدین اغی د رهنمای او د هدایت عالمان دي او د کافرانو مشران د گمراهی مشران دي نو د ائمه مجتهدین او رهنمای حاصل ول دا هدایت دی او دا دین دی او دا تقلید محمود دی دا واجب دی او د کفارو مشرانو سردارانو تابعداري کول دا تقلید محمود دی دا غیر دینی دی دا حرام دی ومن يسلم وجهه الى الله وراسو چازان سپاری خاص الله پاک تو محسنون دی موحد وی عقیده د توحید وی فقد استمسك بالعروة الوثقى فتاقی سر د منګل لګولي په مضبوطه کړه باندې ویل الله عاقبت الامور او خاص الله پاک طرف ته انجام د ټولو کارونو ومن کفر او چا کفر کو فلا يحزن کا کفرونو دی غم جن کی غم جن دین کی تعالی کفر د دوی لینا مرجعهم من توافس د دین فنبيهم بما عملوا فمن بخبرداري ورکو دی تا فعملوا د دوی باندې ان الله عليم بذات الصدور یقینا الله پاک خفي دي پرازونو د سينو باندې نمتعهم قليلا من بپیدا ورکو دی کافرانو تا پا دنیا کی کما ثم نضطر ملال عذاب غلیظ بیا بے منگرا کا گو پاخرت کی عذاب سخت جہنم تا ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله او کچریته تپوسو کی پیغمبر علیہ السلام د دوی نه چې چا پیدا کړی اسمان نظم کی خامخا بدی وی چې الله قلت فرمای الحمدلله طول صفتنا خاص الله پاک د پاره دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پیږي لله ما فی السماوات والارض خاص الله د پاره غسونه دي چې پاسمانو کې دي او پزماکه کې دي ان الله هو الغني الحمید بشک الله پاک به پرواز تایل شوی ذات دی ولو انما فی الارض من شجره اقلام او کچریشی هغه ولو انما في الارض کچریشی غسچ دی پزماکه کې من شجره دوننا اقلام دین قلمنا جوړ شي والبحر او دریابنا يمده دین سی جوړ شي من بعد 7 ابحر الى وددین پس ددی وسرو بحر او دریابنا نورم یوزي شي او پدی باندې لیکل شروع شي د کلمو د الله د صفاتونو د الله ما نفذت کلمات الله ختم بنشي د الله پاک کلمې قلمنا بختم شي سیاهي بختم شي د دریابونو بختم شي د اونو قلمنا بختم شي لیکن د الله صفات بختم نشي ان الله عزيز حكيم بشك الله پاک غالب حکمت والا ذات دی ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ندی ساسو پیدا کول اول ځل او ندی دوباره پیدا کول ساسو د قیامت الا كنفس واحده مگر پشان د یو نفس ان الله سميع بصير بشك الله پاک اوریدون کې ذات دی الم تر تنقول ان الله بشك الله يولج الليل في النهار داخليش په پورس کې او يولج النهار في الليل او داخلي ورځلر پشپکی وسخر الشمس والقمر تابع کړي دي نور اوس پګمه کلن دا ټول یجري جاری بوي الى اجل مسمى تر یو ورځ مقرر پورې چې د قیامت ورځ وان الله بما تعملون خبير او بشک الله پاک تاسو په عمل باندې خبردار دي ذلك بان الله هو الحق دا دمر مذکور صفات ورزق چې الله پاک حق دي وانما يدعون من دون الباطل او يقنا خدایان چې دوی را بلی سوا د الله غ باطل دي وان الله هو العلي الكبير او بشک الله پاک اوچته لوی شان والدي الم ترن الفلك تجري في البحر بنعمت الله فمخکې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو په دې رکوع کې هم د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیانېږي په دې رکوع کې الله پاک د خپل توحید د دلایل نه پیدا کیستون کو خلق صفت ذکر کوي چې هغه نیکان خلق دي بیا د مشرکان او کافرانو قباحت ذکر کوي چې په وخت د تکلیف کې الله تاواز کوي او کله چې الله پاک دې ته نجات ورکړي نبیا پدې کې بعض کسان پکې نیکان پاتې شي لیکن هغه نیکان پکې کم دي
بیا اللہ جل شانہ فرمائی دا تقوی حکم فرمائی چه تاسو تقوی اختیار کے او دا قیامت دا یری حکم فرمائی چه تاسو یریگی دا قیامت نا چه دا سے ورز دا چه پلار پاکی بچی تا فیدہ نشی ورکولے و بچی پاکی پلار تا فیدہ نشی ورکولے دا دا اللہ پاک دا طرف نواد دا چه دا ورز برازین دا دنیا پا جندو کا نشی تیاریو کئی بیا دا مغیبات خمسو ذکر اللہ پاک فرمائی مغیبات خمسہ قیامت بکلوی باران بکلکی پرحمون دا میندو کی سدی انسان بسبا سکی پکم ازمک بوفات کی گی دیتا مغیبات خمسوی دا دی علم صرف اللہ سره دی نو فرمائی علم ترى تنقول ان الفلك تجري في البحر بنعمت الله یقینا کشتے دا گرزی پا دنیا کی دا اللہ پاک پا نعمت باندی لیریکم من آیاتی دا پارا دی چھ اللہ پاک اخی تاستغفل نقید قدرت ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقینا پا دی کے خامخا نقیدی دا خلق دا پا دا ہر صبر کون کی شکر گزار دا پارا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ او هرکل چپٹ کی دی کافرانو لرا چپی پشان دوریزو غٹی غٹی چپی دعو اللہ دی بلی اللہ پاک پدا سے حال کی مخلصین لو الدین چی خالص کی اللہ پاک دا پار دین فرما نجاو من البر پس هرکل چی نجات ترک اللہ پاک دی تدا اچی فمنهم مقتصد پس بازی پدی کی نیکانش وما یحد بی آیاتنا الا کل قطار کفور او انکار نکی زمپایتنو باندی مگر ہر یو دو کباز و کافر یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلق تاسو یریگی دخپل لبنا وخشو یومن تاسو یریگی داغورد لا یجزی والد عن ولدی چی بدلن شور کولی پلار زیتا ولا مولود و جازن او بدلن شور کولی زوی هو جاز او ندی بچی هو جازن بدلور کون کی ان والدی شیعہ دخپل پلان دسسیز ان وعد الله حق بیشک وعد اللہ پاک حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دوکا کی دیوان چی تاسو لرا جند دنیا ولا غرنکم باللہ الغرور او دوکا کی دیوان چی تاسو لرا دوکا باز یا اسباب دا دوکی ان اللہ عنده علم الساعة بیشکا پنیز دا اللہ پاک پاندی علم دا قیامت دی وینزل الغیط واللہ پاک سرا علم دا نازل ولو دا باران دی اللہ پاک دا نازلی اللہ تا معلوم دی ویعلم ما فی الارحام او اللہ پاک تا علم دا غصدی چس پرحمونو دا میندو کی پرحم دا مور کی دا اللہ تا معلوم دی چی دا با مومنی کدا با کافری دا اللہ تا معلوم دی چی دا با بدبختی کدا با نیک بختی دا اللہ تا معلوم دی چی دی با ملکی گی کن دی با غٹی گی بڑا کی دا اللہ تا معلوم دی چی دا با سمر جندوی پا تمام دنیا کی دا سی اسباب ترس پیدا ندی چی دا اشیاء پی معلوم کی وما تدری نفس ما دا تکسب غدا او پتن لگی یو نفس تا چی دی با سبا سکی وما تدری نفس بی دن تموت پتن لگی یو نفس تا چی پا کم ازمک باندی با دی ملکی گی ان اللہ علیم خبیر بشک اللہ پاک ذات علم والا خبردار ذات دی